د دې موقع په وساطت سره دلته به د اشاعت نوجوانانی دلته علماء کرام ناستی هغوی ته هم دا خواست کومه چې داسې یو حالات راغلی دي چې د سوشل میډیا دور دی په علماو پسې خلک ډېرې خبرې کوي مختلف طبقو کې هم تقسیم کړي دي نو دې ځوانانو ته دا کوم چې سوشل میډیا استعمالوي دوی ته زه دا خواست کومه چې تاسو به ډېر احتیاط نه کار اخلئ هر شي کې به تعدي نه کوئ علماو پسې چې څوک خبرې کوي کوم چې د حق علماء حق دي د هغې به تاسو ټول یعنې چې هر علماء حق دی که هغه په هره طبقه په دغه کې دی په ګوند کې دی د هغې چې څوک مخالفت کوي یا به ستاسو دپاره لازمي چې د هغې مخالفت به په شایسته طریقه کوئ دا به انشاءالله دا ځوانان کوئ که نه به یې کوئ را روان وخت ډېره غټه ذمهداري ده په تاسو باندې زمونږ د مشرانو شیخ صاحب یو حد ته دا سیستم درله راورساو مونږ د دوی مشکور یو او انشاءالله چې دا څومره بوج دی دا به بیا دا ځوانان اوچتوي علاقو په علاقو کلو په کلو جومات په جومات او انشاءالله همدغسې به د کامیابۍ طرف ته رواني لکه څنګه چې د اوسه پورې روان دی هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ډیر محترم شیخ طیب صاحب د هغې نور علماء کرام دلته پنډال ته راغلي د پاکستان د ګوټ ګوټ نه علماء کرام طلبا ټولو ته زما سلامي عزتمندو د ټولو نه اول زه د شیخ صاحب ډېر زیات مشکور یم چې هغوی ما ته دلته د خطاب دعوت راکو چونکې دلته جید علما ناست دي بیا شیخ صاحب پخپله زموږ مشر دی د دوی په مخ کې خبرې کول داسې دي چې دا ډېر ګران کاري او بیا د ډېرو عالمانو په مخ کې خبرې کول هم ډېر ګران کاري خو زه به صرف دا خبره وکړم دلته چې په دې کم ځای کې مونږ یي دې ته دا پنجپیر مونږ چې ماشومانو مونږ به په خپلو علاقو کې دا لفظ اورېده چې دا د پنجپیر یو نظریه راغلی ده او د دې به خلکو مخالفت کو او په داسې شان به مخالفت کو چې هغه زمونږ علاقو کې زه د باجوړ یا د مومند دا ذکر کومه چې هلته پې خلک نه پوهېده چې دوی څه وایي دوی د پنجپیر مولانا صاحب د دوی والد صاحب هغه به صرف دا خبره کوله چې هغه به ویلې چې خدای واحد لا شریک دی د ده سره بل څوک شریک نشته دی او دا د وحدانیت خبره وه زمونږ علاقه کې سیستم بدلو هلته مختلف زیارتونه و باباګانو د اختر 3 ورځې به د هر بابا دا د فلانی بابا زه به د خپل کلي به دا د بابا صاحب دی دا د پیربین بابا ورځ ده دا د بل بابا ورځ ده دا مختص وي او په دې باندې څوک نه پوهېده چې دا ګنې موږ ځان ته یو عذاب جوړو نو کله نه چې د دې ځای نه دا نور خور شو دا خبرې خورې شوې چې بهی هر څه الله کوي د الله نه بغیر یې څوک نه کوي نو د دوی مخالفت شروع شو او د دومره حده پورې شروع شو چې هلته مدرسې وسېځلی شوې مدرسې ورانې کړی شوې خو د هغې باوجود هم د شیخ صاحب د دوی کورنۍ هغه سیستم پرې نه ښود او نن الحمدلله موږ او تاسو دا ټول په دې خبره پوه شو چې د کېدو د خدای نه د الله نه د کېدو د مخلوق نه د نه کېدو دا په ساده الفاظو کې به اوس خلک پوهېږي الحمدلله نو زه د دوی مشکور یم چې زمونږ د خلکو ذهنونه صفا کړه د اوسني نسل ته پته نشته دا چې چا عمرونه 40-50 کې دي هغوی ته دا پته ده چې هلته څه روان و نو زه مشکور یم د دې ټول قام د طرفه د دې ټولو پښتنو د طرفه چې زمونږ وطنو کې دوی رڼا راوستله
او یو فکر خلکو ته ذهن ته واچو چې وحدانیت څه ته وایي. نو اوس الحمدلله زمونږ بچی به پوهېږي چې وحدانیت څه ته وایي. عزتمندو، زه د دې موقع په وساطت سره دلته به د اشاعت نوجوانانی، دلته علماء کرام ناستی، هغوی ته هم دا خواست کومه چې داسې یو حالات راغلی دي چې د سوشل میډیا دور دی، په علماو پسې خلک ډېرې خبرې کوي، مختلف طبقو کې هم تقسیم کړي دي. نو دې ځوانانو ته دا کوم چې سوشل میډیا استعمالوي، دوی ته زه دا خواست کومه چې تاسو به ډېر احتیاط نه کار اخلئ، هر شي کې به تعدي نه کوئ. علماو پسې چې څوک خبرې کوي، کوم چې د حق علماء حق دي، د هغې به تاسو ټول یعنې چې هر علماء حق دی، که هغه په هره طبقه کې په دغه کې دی، په ګوند کې دی، د هغې چې څوک مخالفت کوي، یا به ستاسو دپاره لازمي چې د هغې مخالفت به په شایسته طریقه کوئ. دا به انشاءالله دا ځوانان کوئ که نه به یې کوئ. دا زه ستاسو د ټیم راکولو مشکور یم صاحبه، الله هم قدر وکړه، الله هم دا هر څه کامیاب لره، او موږ هم په دعا کې یاد ساتئ، او دې ملک ته د پاکستان ته هم دعا کوئ، او دا دعا کوئ چې فلسطین د خدای غیبانه آزاد کړي، ځکه چې ما خو دا ولیدله چې د امداد د هغې څوک نشته بغیر د الله نه. نو زمونږ به ټولو دا دعا چې خدای غیبانه مدد یې وکړي او د هغې یو چاره روانه شي. ډېره مهرباني صاحب. یو خبره کومه، شوکت الله سره زما دا نه چې ګینې اوس تعلق دی. 15 کاله مخکې زه د دې کلي ته تقریر له تللی وم. دا کس دا چې ولاړ دی، دا هغه وخت کې ما سره دلته چڼی و. یو ځای کې 400 کې یو ځای کې بیان ته تللی و، یو مولا محراب کې پټکې ځوړند کړی و، او زما بیان و، هغه مولا نه پرېښوده، خو بیا هغه بل خوا لاړ چې پوه شو اوس نه رسي. چې ما تقریر وکړ او را روان شو ګاډي کې، زه ترخ نه پټکې راویستو، هغه پټکې مې والله ځان سره راوړه. دا چې ولاړ دی دې ځای کې احسان الله. نو هغه وخت کې دی پروګرام کړی و، زه تللی وم، ما هلته تقریر کړی و، شوکت الله هلک و. نو زه پخپله ما ته کټ سم کړی و، بسترې سمه کړې وه. نو زما هغه یاد دی. د هغه وخت نه دا موحدین دي، او الحمدلله ښه تعلق یې د پنټیر سره، د دې ځای سره. زه دی مشکور یم. زه په دې دعوت ورکولو کې لږ کمزور یم، دعوت مې نو ورکړی والله، او پخپله رالل دی په ما ډېر لوی لحاظ دی، او زه شکریه ادا کوم.